واقعګانې شي دي بیا د وخت حکومت اکشن اخیستی دی او د دې ملک د بادشاه سره خبره کړله نو موږ تاسو نه دا مطالبه کوو چې تاسو د دوی سره خبره وکړئ په الله پاک دغه ټینشن تاسو هم اخلئ موږ هم نه اخلو خو د خدای په خاطر باندې ټنګول یو کس پرون په 12 بجې راغلی او نن هغه نشتي سار چیله هوټل ته تللی هوټل نه چې دی نو وړی دی او داسې ډېر زیات کسان زموږ سره نور کسان دي چې هغو د غریبانو راغلي شپږ لاکه 7 لاکه روپۍ قرضداري دي کړکیانې وهلي بره او هغوی یې دغ کړي دا نیولي دي بیلي دي شمیسي کې درېیمه ورځ ده چې واپس نه دي راغلي او نه هېڅ خبر شته نو نور به عبدالحق به تاسو ته ووایي چې نشتخانه مسله داسې ده چې دا کوم خلک چې تا خبره وکړله چې قرض نو دې په دې اشاره کې یا په دې سعودي کې یا که د دوبۍ دنیا په هر ملک کې چې یو سړی کور پرېږدي ملک پرېږدي واړه پرېږدي ښځه واړه ټول دا پرېږدي او دې ملکونو ته مسافرۍ له راځي دا د مجبورۍ نه راځي د وسه نه راځي هر سړی چې دی د ټولې ویزې مکملې که هغه د دوبۍ کس دی که هغه د کویت کس دی که هغه د دې سعودي کس دی هر ښار ته چې راځي خو چې دې عرب ملک ته راځي خو هغه په قرض راغلی چا 15 لاکه قرض کړي چا شپږ قرض کړي او قرض نشته نن سبا چې قرض ده خو ټولې کلټیانې وهلي یو په دوه خلکو له ځانه اړولي په سودو او راغلي د دې وجې نه ځکه دې مجبوره وه هېڅوک خپل کور نه بدي شي نه خپل واړه بدي شي نه کلي کې دغې بدي شي خو مجبورۍ راغلي او د مجبورۍ د وجې نه دلته چې یاره مجبوره یم او مزدوري به کوم د خپل کډه وړو له به چلېږم نو هغه حالات دې حد له تللي چې لکه ځانه یو خرچي له شی راوړي د 200 روپو دوکان ته کوزېږي نشي کوزېدی ولې که ته کوزېږي نشي دي بېرته کډې را پرېږده چې هغو له به روپۍ لېږي قرضداري به روپۍ لېږي یا به خپل سمخ جوړی ولې مونږ خو مجبوري ده مونږ خو مزدورۍ لاغلي وو که ته راشي په ساده کپړو کې او مونږ ته داسې وینا کوي مونږ سره کار دی ځئ نو مونږ خو مجبوره مونږ لیبر یو مونږ به ځو نو چې لاړ شو نو هغه مونږ تلته کې د پولیسو ګاډی ودرولې مونږ ډایرکټ ګاډي ته وخېږي هغه ویسي لکه ترهیل ته نو چې اوس په یو شپه کې اوس تا را خبره وکړه چې یو کس پرون راغلی که نه نو هغه جز له هغه چې کومه میوه خپل انډیوالانو لاوړل هغه لا په دیره کې پرته ده او سار باندې اشارې ته راغلی هغه یې وړلی هغه به هم د 15 لکه قرض کړي نو په دې من به زمونږ د وخت حکمرانانو مو زمونږ د علاقې مشرانو مو زمونږ د پاکستان د کلي علاقې سپندروبې هم دا ټول په بدوایي کې راشي او بل به په ملک کې داسې حالات جوړ شي ځکه زما په خیال باندې 17 لاک خلق په دې عرب کې پروت دی او دا خلق چې داسې پاکستان ته په دې حالاتو کې لاړ شي یو سړي 8 لاکه 10 لاکه روپۍ قرضه پاتې او هغه هغه د پیټي په مزدورۍ کې نشي ختمولی لازما به ډاکې کوي کورونو ته به وړي پړې به کوي لانجې به کوي لکه نو هغوی به هم بد راځي او دلته مونږ حالات هم دغسې دي نو مونږ خواست پاکستاني سفارتخانه چې ده نو پاکستاني سفارتخانې هم دلته اکشن نه دی معلوم چې هغوی پرته اکشن اخیستی دی خو بیا هم که تاسو پرته زور راولی دا زمونږ د سفیران چې دو چې پکې مخې ته خبره کولی شي چې وکړي نو مونږ د ملک د حکمران ته هم یو د موجوده حکمران ته چې دا حالات په 2009 نه روانه تر د بارې پورې کله چې ملک عبدالله دلته کې ناجوړه شو 9 کې نو باره پورې دا حالات داسې شروع شو خو نه دا وخت مناسب چې کوم نواز شریفو یا زرداري هغه لکه ښه باقاعده په اسمبلۍ کې د دې بحث کړلی د دوی سره مذاکرات کړلي نو زمونږ عمران خان ته درخواست دی لکه موجوده حکمرانانو ته درخواست دی چیف آرمي ته زمونږ درخواست دی چې خپل عوام د غریب عوام دپاره تاسو یو 4 غنټې مزل وکړئ راشئ یو دوی سره مذاکرات وکړئ ستاسو بزنس او دا خلک چې دی نو د عذاب نه بچ شي مزدوري د خپله به کوي تاسو هم بدوایه کې نه راځئ او دا خلک به خپله وړو له محنت کوي مزدوري به دا ویډیو شیر کړئ دا ویډیو شیر کړئ او زمونږ دا خبره چې شیر کړئ چې مخې ته دا ورسي کم از کم کېدای شي حالات ډېر زیات خراب دي حالات پاکستانیانو ته په خاص توګه په پاکستاني لباس کې ډېر خراب دي چې پاکستاني جامه یې نه بس خلق وي نور دله دومره څه مسله نشته نو موږ د موجوده حکمران نه د خپل موجوده مشرانو نه د خپل علاقې د مشرانو نه دا په زور مذمت کوو د دې خبرې چې د دې خبرې د مخنیوي وشي یعنې حالات ډېر زیات خراب دي او دا خلک به ټول په بددعایۍ کې راشي ځکه هر سړی خپل لور موږ دا ویډیو کړی پته نه لګي چې اوس موږ څه ټایم نیسي او څه ټایم به موږ درلېږي هېڅ پته نه لګي خبرې هېڅ پته نه د خدای په امان روغ جوړ او خوشحاله اوسه